بای را بیدار شو، خپلو بچو ته د ختم نبوت د مسلې تعلیم ورکو، په چوک چوک کې د دې مسلې وضاحت وکړو، په هر منبر هر محراب نه د هر تعلیم کې، په هر سکول کې، په هر کالج کې د دې خبرې لیکچر ورکو. قسم په خدای ما په خپل ذاتی د نوجوانانو الکانو نه تپوس کړی دی چې جی ختم نبوت څه مطلب دی. نیو کس راته دا وویل په منبر باندې ناست ما، په ختم نبوت دی ته وی لکه په رمضان کې دا ختم قرآن نه دی ته ختم نبوت وی. دون افسوس رالو یو بالغ عاقل انسان چې موږ په فرض دی، د شریعت احکامات په فرض دی، او د ختم نبوت د مطلب نه مونږ نه یو خبر. نه زمونږ نوجوانانو ته د دې پته شته، نه زنانو ته پته شته. په خپل خاندان کې ما تپوس کړی دی چې د ختم نبوت څه مطلب دی. نه یو بل ته داسې کتل را کتل چې دا څنګه چل دی څه وایي. بھئی دا ضروری ده، دا د هغه عقایدو سره تعلق ساتي څنګه چې تاسو ته ما وویل که یو سړی د توحید نه منکر دی نو کافر دی، خو د ختم نبوت نه چې منکر دی نو دا هم کافر دی. رب ذوالجلال چې رب العالمین دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، قرآن کریم هدل للعالمین دی. ور دې کې دی الفاظو ته غور وکړه، دا په یو مرتبه کې دي. د رب ذوالجلال د توحید نه انکار کولو والا کافر ګڼو، او مسله د ختم نبوت نه چې څوک انکار کوي کافر نه دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي یو سړی د نبوت دعوه وکړه او تا ته تاسو کو چې تاسو سره به د نبوت باندې څه دلیل دی، وایي به د دلیل غوښتلو سره ته د اسلام د دایرې نه خارج شوي، کافر شوي. ولې ستا د عقیده نه ده چې نبی علیه السلام آخري نبی دی؟ د څه خبرې دلیل غواړي؟ د دلیل غوښتلو گنجائش نشته. داسې سړی واجب القتل دی، د دایره اسلام نه خارج دی، واجب القتل، مرتد، زندیق دی چې څوک د نبوت دعوه کوي د نبی علیه السلام نه پس. ګوره روایتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انه سيكون في امتي دجالون 30. صحابو ته زما صحابو یاد ساته، زما په امت کې به 30 دروغجن خلق پیدا کیږي، 30 كلهم يزعم انه نبي، او به 30 کسانو کې به هر یو دا ګمان کوي چې زه نبی موجود د الله رسول یم. او یاد ساته انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، الله رسول او فرمایل چې ګورې زه آخري پیغمبر ما، زمانه پس بل پیغمبر راتلو والا نشته. دا خبره خپل بچو ته زده کو، داسې زده کو کنه لکه څنګه چې مونږ د سکول لپاره د بچی نه تاسو کو سکول ته تلې و کو نه وتلې، ټیوشن لته و کو نه وتلې، او کو نه تلې نو سرمن ته گزو وهل ولا ورکو تنبیه ورکو، او ته وایو چې پتا خو زرګونو روپے فیس ورکوم څنګه سکول ته نه تلې، دا غي تپوس کو. نو د دې تپوس ولېونه کو، دا عقیده څه نه ده کو دې زده کړه نو خیر دې ثواب دی، کو عزت نه کړه نو ګناګارې کې به نه، کو دې به عزت نه کړه نو رب ذوالجلال به دې تپوس کوي. خپل بچو ته دا عزت کو. ها ختم نبوت وایي ستا د دې علما مختلف تعبیرات کوي، یو خپل تعبیر ده د نبوت سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې ده، او